چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ د مکې مکرمې نه هجرت وکړو مدینه منورې ته نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا اذا الله پاک پیغمبره زما تمام ملګری د مکې نه لاړو مکه خوشی شو مدینه منورې ته ما ته هم اجازه راکړه چې زه مدینه منورې ته لاړ شم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے ابو بکر ته ما ته انتظار وکړه دواړه به یو ځای لاړ شو ته ما ته انتظار وکړه نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل اذا الله پاک پیغمبر ته مکه پریدي ته هجرت کوي مدینه منورې ته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی او زه د الله تبارک وتعالى د حکم په انتظار یم ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دا خبره څنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اورید کنه نو لاړ بازار ته دوخي واغست په 800 درهم باندې یو ځانلا او یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره او هغه به سره ولې دا غي خصمانه کوله چې دا خې سر به کوم ځکه د مکه مکرمه نه مدینه منورې په ډیر لار ده نو په دې باندې بیا هجرت کو سفر به وکړو چې دا خې سر به کما نو ټول ورځ به هغه سره ولې او مړولې به چې دا سر بیش عائشه بیبي فرمایي یو ورځ داسې سره ټکه نه غرمه وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمون کر راغی چې زمون کر راغی زه لاړم ډایرک ابو بکر رضی الله تعالی عنہ خپل بابا ته مې فرمایل چې بابا زمون کر نبی علیہ السلام راغی چې عائشه په دې ټیم په دې غرمه کې ایماوي چې آو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې دا غرمه دراتلو نه د خو ضرور سکیسه د خبره شته ده ځکه د مکه مکرمه غرمه ډیر تیز دي دا ګرمي ډیره تیز ده نو په ګرمۍ کې په خاص کر په غرمه ټیم کې واسو د کورونو نه وتل ټول خلک په کورونو کې نو عائشه چې نبی رسول الله په دې غرمه کې زمون کر راغلی نو سکیسه خامخا د خبره شته د نبی رسول الله اسنه راغلی او عائشه بي فرمایي وي نبی رسول الله دا صادر په سر باندې دي اچولې او د سترګې په ښکارا کړې یو د ګرمۍ د وجه نه دیم دا چې څوک نوم نه پیژني دیم د غرمون انسان بچو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې حضرت تاسو په دې ټیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې او ابو بکر کو تاسو رسوکی بار ته او باسه تاسو سره ضروری خبره ده په خاطر د رسوکی بار کې تاسو سره ضروری خبره ده زما بابا وته فرمایل ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د الله پاک پیغمبر کور هیڅ نشته دغه لورګانی مې دي نور راکړه څوک شته ده نه نور څوک نشته ده ویماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوټې ته زمون ورغی او د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ابو بکر الله تبارک وتعالى د هجرت حکم کړی دی چې مکه فرید او مدینه منورې ته لاړ شي دا خبره وکړه وی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا الله پاک پیغمبر ما د ځان سره ملګری کا ما د ځان سره سکا ملګری کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ابو بکر تر سره ملګری ته ملګری دا خبره چې نبی رسول الله څنګه وکړه دا چې ابو بکر تر سره ملګری دا ابو بکر رضی الله تعالی دستور غنوخ روان شو په جړا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ابو بکر رضی الله تعالی فرمایل الله پاک پیغمبره ما د مخ کې نه دوه خیا غستې دي زه خو تیار ناستم چې صرف تبکل حکم کوي چې مدینه منورې ته ځو دا یو خستا او دا یو زما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې ابو بکر دا یو خزما خو د دې قیمت فاخلی دې قیمت با اخلي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي الله پاک پیغمبر د تعالی اسی درکم زي پیسې نه اخلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې نه کو بغیر د پیسو نه خو بیا نه اخلم او کو قیمت اخلي نبی درنه اخلم ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله پاک پیغمبر 300 درهم یا غستې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام 300 درهم ورکړو چې دا واخله اوس دا خبره چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام له 10 درجات ورکړه کوله نبی علیہ السلام دې او خوري اسنه غستا نو علماء د حدیث لیکي وې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شوق داو کنه چې دا هجرت ډیر لوی ثواب لري چې دا په خپل وخه باندې وکړه دا هجرت ډیر لوی ثواب لري لوی فضیلت لري چې دا په خپل وخه باندې وکړم چې دا ثواب ما ته ملوي